او لکه څرنګه شجر میوهدار نه وي داسې نه وي سړیتوب په هر سړي چې جی دیتا سوهان نه وای او په انګریزي دیتا مورینګا وای دا فوډ سپلیمنٹ ته جی دا پاڼې چې کومې دي دا به په سیانې چې وچې کې نو دا کوم پوډر چې دي دا د جوړو بیماری اصلاح یا نور په بدن چې د پیو کمایي عزتمندو ټولو نه اول به موږ افیدال شعر نه وکړو وایي څوک چې په ژوند د چا په کار رای نسی په مړو حساب دي چې ژوندي خو نه دي او عزتمندو موږ نن مسلم باغ د منیر خان حجرې ته راغلي یو چې سرسبز و شاداب لکي مروت چیرمن ده مختلفو علاقو چې مختلفو وختو باندې مختلفو خلکو ته پلانټیشن کوي فری آف کاسٹ مختلف انجیوګانو سره تعلق ته او دا یو کار خیر ده صدقه جاریه هم ده عزتمندو دې سره به موږ تاسې ملاو هو د خپل طریقه کار ده خپل پروفارم ده آب ډکوي لیګه نه بعد به کوم دو ریکوایرمنټ دي آب پوره کوي نو دو ډیر زیات دی چې سټرګل دا ډیر زیات موږ په ویډیوګانو باندې بار بار لیده خو نن موږ دا زحمت راوکړو دا تکلیف مو تیر کړ خو حقیقت ته مو ځان ورساو یو دیانتدار کس اف سی ریټایر ملازم ریټایرمنټ نه بعد د دې کار چې د حصه واخیستله عزتمندو ډیر لوی زبردست کار شروع کړی ده بذات خود تاسې موږ ملاو ورځو موږ سره اوسېږو عزتمندو داسې کار ده چې دا مکمل داسې عوامو ته خیر رسون دي او یو صدقه جاری دی موږ حکومت وخت ویژن دا د پرایم منسٹر عمران خان چې پلانټیشن دی وسی عزتمند مشره دنیا سره تعارف وکا او څه پیغام ورکوي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ایاک نعبد و ایاک نستعین ما نامه منیر خان ده او مسلم باغ سره می تعلق ده او زه د سرسبز و شاداب لکی مروت چیرمن دغه پروګرام ما 2020 چې شروع کړو او 2020 نرونیسا تر د نن ورځې پورې ما د لکی مروت په مختلفو حصو چې 21500 بوټي کرلی دي چې دغه مین مقصد دا ده چې دغه علاقه لش کې سرسبز او شاداب سي په دې چې شینکای راسي ځکه چې وایي چې بوټي لګول دا صدقه جاریه ده ما چې کوم ایم دا یا می مقصد دا هغه دا ده چې زه خپل علاقې د لپاره داسې یو کار وکړم چې هغه د اوس خلکو د لپاره او د روان چې کوم نسل ده هغه بیا موږ لږ کې په شو الفاظو یادوي چې یاره موږ ته خو ابا او اجداد شای پرېښي دي کم از کم چې دوی ته موږ یو صفا انوایرمنټ پرېږدو یو خوشګوار ماحول موږ دوی ته پرېږدو نو زه وایم چې دې نه بل غټ کار نشته عزتمند مشره لکه علاقې د ډیر زیات یو کړلې څوره بوټي په ټوټل تا لګولي جی بالکل ما تر اوسه پورې 21500 بوټي کرلی دي چې دا موږ اوله سٹارټ خپل یونین کونسل نه خسته او بیا مو نورنګ تحصیل نه او اوس شکر الحمدلله لکی مروت مو ټول اور په شامل کړه د پروګرام چې دا ویری چې اوس کوم پلانټیشن روان ده د 2022 ول بهار ول د لپاره موږ په ټول لکی مروت چې رجسټریشن کړه ده او ان شاء الله کوشش مو ده چې د لکی مروت ایسه ته موږ بوټي ورسو الته چې دا وکړو او دا علاقې چې دا خوشلی عزتمند کومې انجیوګانو سره تا تعلق ته چې تا ته دا پلانټیشن کوي بوټي در کوي یا عوام ته رصد کوي او بالکل فرمان بھائی دا خو لکی فارسٹ سب ډیویژن او فارسٹ ډپارټمنټ بنو ور سره فرینډز اف انوایرمنټ او WWF دغه ته د خیری چې ما سره په دغه کار چې ملاتړ وکړ او ما چې چټم هدو ته بوټو ولا ویلي دي خاص کر دی لکی فارسٹ سب ډیویژن ول چې کوم نکی بولا خان ده زه د غډیر زیات شکر گزار یم سره وحدت زیشان انور صاحب ده DFO بنو ده ور سره د موډوال یوسف صاحب ده د فرینډز اف انوایرمنټ ول او کامران حسین صاحب ده KPK ول ډایریکټر ده د WWF هغه زه ډیر زیات شکر گزار یم چې ما دا سټرګل چې دا دوه وکاته ان ګراوند وکاته او مشتماته ویلي دي چې تا ته چټم چور بوټي په کار ان شاء الله ولعزیز موږ به تا ته درکو او ته چې دا بوټي د لکی مروت په ایسو ایسه چې دا وکړه عزتمند څه کرایټیریا خو پتا سو چې ریکوایرمنټ په موي آسه واسه کا بالکل دیول خو فرمان به یو درخواست فارم ده او سره به یو پروفارم ده دا ز نظرینو ته شو دغه یو درخواست فارم ده دا بډکیږي او سره به دې سره شناختی کارت فوټو کاپی لګیږي دغه درخواست فارم نه بعد موږ بیا دا پروفارم ډکو چې لکه د چا په تعاون سره موږ هغه کوو نو دالته لیکلي دي جوائنټلی ارګنایز
کبه د فارسټ ډپارټمنټ لکی سره یا بنو سره یا د WWF په تعاون سره یا د فرینډز اف انوایرمنټ په تعاون سره نو دا پروفارم موږ ډک کو د چې موږ ته پته ولګیږي چې یاره موږ ته دوره بوټو ډیمانډ وسه نو لکه ان شاء الله دا ویری موږ کوشش ته په د فروری 2022 چې کوشش مو دا ده چې 50,000 بوټو ټارګیټ مو ایښه ده چې موږ دا ویری 50,000 بوټي لا 21,500 مو کړلی دي او 50,000 مو ټارګیټ دا ویری ایښه ده نو ان شاء الله العزیز 80,000 ته به موږ په دغه کال چې خدای خوښه ورنږدې اوس چیرې چا ډیمانډ کړی دی اوس په موقع باندې چې تا نه د 50,000 خو تا ویژن ده مخته چا ډیمانډونه ته نه کړي دي دا موږ سره فارمونه جمع سلی دي مختلفو علاقو نه چې په هغې چې غزني خیل ده برام خیل ده شاباس خیل ده او برام خیل ده ورسره جنګ خیل علاقه ده ورسره د لکی یونیورسټي چې کومه ده او سره خپل یونین کونسل مو چې د نارب سامان چې دی چې ډېرو خلکو ویلي دي او دا ویلي چې موږ یو بل کار کړی ده په دې چې د لکی مروت چې چور ویلفیر سوسایټي ګانې دي نو دا ما سره چې 37 ویلفیر سوسایټي ګانې دا رجسټر سلی دي دا ویری به موږ دغه ویلفیر سوسایټي ګانې د لکی مروت ټولې په دې چې انوالو کوو چې خلکو ته پته ولګي چې واقعي د پلانټیشن یا د شجرکاري چې کومه ده د ماحول په صفایي چې او په کلایمټ چینج چې دا ډېر اهم کردار ادا کوي څه د حکومت له طرف نه تا ته څه شی میلاویږي چې د دوره غټ کار حزیم ته تا لاسه چولی دي قوم ته ولاړې شانه بشانه او مطلب دی چې لګی چیرې دی ډیپټي کمیشن لکه مروت یا مختلفې ادارې دی پاکستان چې تا ته چیرې د اپریشیشن څه خراج تحسین یا څه دی په باره کې تاسو سره ملاوسلی دي او جی بالکل دا کله چې FM باندې ما ولغه ویډیو وایرل سله نو ډیپټي کمشنر اقبال حسین صاحب چې اوس کوم موجوده DC صاحب ده هغه ماته به ذات خود ټلیفون وکړه او ما ول کار ډېر اپریشیټ کړ خو چونکې من چې به دغه وټونه رالل الیکشن دورو نو هغه دوران چې موږ د ملاقات نه وسم ورسره چې دالته عزتمند کومه ګټه کوي چې تاسو سره بوټي دالته پراته چې خلکو ته پرووایډ کوي جی بالکل فرمان به ښه سوال دی وکړه په دې چې موږ سره د چې چای نټالی و پاین و بکاین و ارجن و کچنار و سوکچین و بیټل بروش و لوکاټ الوچا سرین ویلو امرود سوا کیکر نو دغه چې سټیویا یو بوټه ده چې د چینی نه مول بدل ده ورسره سوهان نه یو بوټه ده چې هغه ته فوډ سپلیمنٹ ویل کیږي او هغه پلانټ اف د سنچري هغه ته خلک وایي چې دا پلانټ اف د سنچري ده هغه موږ راوړي دي دالته د ډډیواله طرف ته یو 200 بوټي کړلې دي ډېر ښه گروثینګ کوي او د سټیویا چې کوم ده دا خو وایي ته چې دا د چینی نه مول بدل ده ورسره د نور دی مشروم ده یا بروکلی ده ورسره دغه نیت نه چې کوم بوټي دی ان شاء الله کوشش مو دا ده چې دا نوی بوټي دی زیلې ته موږ رارو او دا خلکو چې د دلچسپي سره پیدا سي او دا دالته دوه وکړي او ان شاء الله عزتمند څوک تا نه ډیمانډ وکي دو باندې سب بوج خو نه را درومي فری اف کاسټ څه ته وای جی بالکل دو باندې هموږ چې غنراو دوته فری اف کاسټ ورکو خو لکه زه چې کله به اسلام آباد نه راځم یا ثوابای نه راځم یا پېښور نه راځم نو هغه صرف د ترانسپورټیشن خرچي نو هغه ما د خپل کوم علاقې ول مخیر حضرات هغه ته زدا ریکوست کوم چې ما سره صرف په د ترانسپورټیشن د بوټو په ترانسپورټیشن چې ما سره د دوه صرف مدد کوي نور بوټي و ان شاء الله العزیز ما ته ویل دي چې تاسو چوره بوټي د لګیږي موږ نه اوچته وړای نو د نور هیڅ خرچ نه بس ما صرف دغه ترانسپورټیشن ول خرچه ور باندې راځم او دا زه شکر الحمدلله خپل کلی خلک مو دی یادی علاقې ول دی افسران دي هغه ته چې چټه مدرېږه نو دوه ما سره भरपूर مدد کړی دا غته څورم زکه وته په کار د لکه کا مختلف نه سر جی دا مزکه باندې ډیپند چا ډیر مزکه نه غوته موږ ډیر بوټي ورکو چا مزکه بيخي نه نو اجرای یا کوري نو هغه د پر کدای لز بوټي غوړي یا پنځه بوټي غوړي نو هغه موږ د کور د پر هم ورکو چې را کور چې وکړای په بیټک چې وکړه او چې چا ډیر مزکه نو هغه په فارم چې د مشتلی کلی چاره اما 200 کرناله د 300 کرناله د وبمه سره ستي نو هغه ته بیا موږ چې چور دای عزتمند عوام ته څه پیغام ورکوي ځان طرف نه عوام ته زدا وای چې پلانټیشن باندې ډیر زور ورکو شجرکاری باندې ډیر زور ورکو کلایمټ چینج لوجه نه ټوله دنیا متاثر کیږي لګیا ده پاکستان په متاثر شو ملکانو چې په 5م نمبر باندې ده او دا کلایمټ چینج کوم تاسو ختم نکړلای دا بوټي مو نه کړل دا جنگلات دغه سي ختمېدل دا فیکټری دغه سي زیاتېدل نو تاسو اوس دا ګور به موسمه چې د بارانونه کیږي کله کیږي نه نو دا ټول د کلایمټ چینج کرایسس دی او دغه کلایمټ چینج کرایسس چې کوم دی دا دغه بوټي ختمي چې را موږ تاسو چور ډیر بوټي وکړو نو ان شاء الله العزیز دا کلایمټ چینج کوم کرایسس دا به کمیږي او زه ان شاء الله العزیز یو ورځ به دا سي راځي چې خلک په سواد په بجای دالته به راځي چکر ځکه چې دا خلی علاقه ده خو صرف د بوټو لوجه نه پاتې دا یا د ګرمي ده نو دا د بوټو کمای ده نو ان شاء الله د بوټو کمی ولا چې کومه غده دا بیړه ما او چته کړې
ان شاء الله العزیز خپل قوم سره مې خپل کلی سره خپل علاقې سره مې د 2 لکو بوټو وعده کړې ده ان شاء الله العزیز. او زه الله نه دا سوال کوم چې دوره مې خدای پاک مې مړوي چې د 2 لکو بوټي د خپل علاقې ته ورکړم اوان چې کوم موږ ول مستقبل ده چې هغه وایي چې واقعي مشتخوا با واجدات څه پرې شي. عزتمندو منیر خان الله دې زمدای لره تعارف محتاج نه د عزتمندو د تاسو خیر سګالی د پاره کار کوي په د سکرین باندې تاسو ته نمبر لګیدل ټول عوامو ته درخواست ده چې منیر خان په سکرین نمبر لګیدل د رابطه سره کوای سو فری اف کاست ترانسپورټیشن څه شای دي آب تر باندې راځي باقي به تاسو ته پلانټیشن دلته پرووایډ کوي. عزتمندو هغه یو ګل سردار شاګیوال وته چې فقيري چې لیو هم د ګډو یار سي تمیز کیږي د خبرت سړي ځواني چې او لکه څنګه شجر می ودا نوی داسې نوی سړی تو پار سړی چې عزت مارو کمیونټي आवाज 100 فالوور دي 100 خلک ګورو منیر خان نمبر ته لګیدل دا فری اف کاست مسلم باغ د پتا دا مسلم باغ ته راتلای سو د نمبر باندې رابطه هم کوای سو هر څه تاسو اویلیبل وي او یو بوټا دا چې ډیر لوی قیمتي د دې په باره چې مرد سره معلومات کوو دې په حواله سره د کوم ته توې د نام څه ده د افادیت څه ده جی دیتا سوهان نوای او په انګریزي دیتا مورینګ وای دا فوډ سپلیمنٹ ته جی د پانی چې کومې دي دا به په سیانې چې وچه کې نو د کوم پاوډر چې دي دا د جوړو بیماری اصلاح یا نور په بدن چې د پیو کمای یا د فروټو کمای یا د سبزی چې چوره لکه دا چې کله خلاته ساينسدانان درومي نو د دیول پاوډر وړي او ځان سره صرف وبوري نو دیتا پلانټ اف د سنچري هم ویلای کیږي او دا یو فوډ سپلیمنٹ ده دا یو ګل هني سي هغه پخېږي هغه ترکاری پخېږي چې هغه ذایقه ډیره مزیدار ده او هغه چې کوم ده پاغه چې د پروتین او د وټامین او د منرال دا ټول چې دي دا په دې بوټي چې موجود دي ما د دیول سیډز راغوښتي دي دا په وی میاسته چې یو فوډ دا اوچتي دا ما په 13 مارچ کړل دا تاسو ګور وچه کا پاوډر نه جوړ کا خوره تقریبا ور 70 بیماریګان دي چې دغه 70 بیماریګانو علاج په دغه بوټي په سوهان نه چدا. اینام الله خان د ټول ملګری دالته ولاړ دي چې الله مزم دلاره فری اف کاست مسلم باغ تعلق ده او ما فرین سکرین نمبر لګیدل دا